بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه خادم نمنګه دا ویلو چې دوه جملې راشي او اولنې جملې لره محل الاعراب نوي نو دا دویمه جمله بلاول پورې چې موږ تړو نو څلور صورتونه 15 شپږ صورتونه دي څلور صورتونه د فصل دي او دوه صورتونه د وصل دي د فصل په صورتونو کې اولنې کمال اتصال کمال انقطاع اول موږ ذکر کړو کمال انقطاع چې دوه جملې دی بل سره د خبرو د انشاء په اعتبار سره مختلف وي او کمال اتصال چې کله دویمه جمله د اولنې جملې لپاره یا هو تاکید لفظي یا معنوي یا دویمه جمله د اول لپاره بدل الاحتمال وي یا دویمه د اول لپاره بدل البعض وي او یا د دویمه جمله د اولنې لپاره بیان بیا موږ پرون سبق کې دا ویلو چې د دوه جملو په منځ کې کمال انقطاع وي کمال انقطاع مطلب دا دی چې کته دا د کې عطف کې نو معنی د عطف پکې موجود ده کته عطف کې خلاف مقصود لازميږي او لکه دغه مثال ویلو تظن سلمى انني ابغي بها او یا بل دیمه جمله په شان دراولي کمال شبه کمال اتصال به بکی کمال اتصال کې موږ دا خبره کړې و شبه کمال اتصال چې دا اولنې جمله د سوي چې دا تقاضا د سوال کوي او دیمه جمله د هغه لپاره جواب جوړ شوی نو څنګه چې د سوال او جواب په منځ کې چې نه دا فصل ناراضي جو دغه شان دی بدی کې هم فصل چې نه دا ناراضي خدای له چونګې کمال اتصال په کې نشته دغه چې اولنې صراحتن سوال او دویم صراحتن جواب نه لري نو لہذا داغه مشابهت لري شبه کمال اتصال او دیمه جمله دې ته استئناف ویل کېږي او هغه باندې کېږي چې د دې درې صورتونه دي جمله مستانفیه د استئناف درې صورتونه دي نمبر 1 صورت دا ده چې په اولنۍ جمله کې سوال وی د سبب مطلق نه یعنی حکم د لپاره سبب مطلق ذکر کیږي او یاد ویم صورت لري دا ده چې د اولنۍ جلنده سوال کوي او د سبب خاص نه یو خاص سبب مبارک سوال کوي او دریم دا ده چې د اولنۍ جمله کې چې کوم سوال وي نه د سبب د نه سبب عام ذکر کوي او نه سبب خاص ذکر کوي د سبب چې د سبب حکم مطلق اداري لپاره مثال ذکر کړو قال لي كيف انت قلت عليل سار دائم وحزن طويل چې ماته وی چې تسنګي نو ماته چې قلت عين ز بیمار وذا سار دائم دا جمله چې دا نو دا جواب دی دا غلنی جملې کې چې کوم سوال تقاضا کوله چیرې تا د بیماری علت څه شری نو وذا یعنی د هغه سبب د سبب د حکم مطلق ذکر کوي چې رستا د بیماری څه حکم دی نو دا مثال ذکر کړو نن سبق و اما عن سبب خاص لهذا الحكم چې یا به دا سوال کوي دا هغه سبب نه کم چې خاص وي د حکم سره لکه الله تعالی فرمای وما ابرئ نفسي وما ابرئ نفسي ذو خپل ځان پاکي نه بیان د خپل نفس پاکي نه بیانوم ان النفس لاماره بالسوء بشک دا نفس انده اماره بالسوء یعنی حکم کوم کوي د ګناونو وس کله چې دا خبر اوس علماء ته فکر وکړي لګټه چې وما ابرئ نفسي چې زه د خپل ځان د خپل نفس براءت نکوم خپل ځان چې دا صفا کوم نو د خپل ځان د براءت اعلان نکوم نو په ځین کې دا خبر راغله چې ولې دا نه براءت حکم نه کوي نفس نن دا اماره به سوده کنه نه یعنی انسان دا حکم کوي کنه کوي نو ان النفس لاماره بالسوء بشک دا نفس دا اماره بالسوء وزدل کې دا چې د مخاطب حال دې نه مخاطب طالب متردد ده طالب متردد ده امنګ ویل چې کله مخاطب ما دغوی متردد وي او هغه طالب متردد وي نو دا لپاره دغه راوړل تاکید راوړل غوړه دي نو ان النفس په تاکید سره راوړل شوی ده نو دلته دا خاص حکم په اړه کې سوال کړل شوی ده ریمکه کې عام حکم مطلق
واما عن سبب خاص لهذا الحكم يا بسبب خاص وي د حکم لپاره لك وما ابرئ نفسي او ځان پاکو مخبل ځم ان النفس لاماره بالسوء بشک دا نفس لنده حکم کوم کړي د ګناهونو کانه قیل گویا کوي شول یعنی دا جواب دی ان النفس لاماره دا جواب دی دا سوال کوم چې سبب خاص نشوي دی چې هل النفس اماره بالسوء اي نفس لنده اماره بالسوء ده کنه نه بقرينه التاكيد وهذا الضرب يقتضي تاكيد الحكم او دا قسم دا تقاضا کوي د حکم د موقت کولو كما مر في احوال الاسناد لکه په احوال الاسناد کې دا خبره تیر شوې ده من ان المخاطب اذا كان طالبا مترددا حسن تقويه الحكم بمؤكد چې کله طالب متردد وي دا مخاطب چې دا طالب وي او متردد شکون کوي نو دا لپاره دا تقویت د حکم راوړل دا غوړه دي په موقت سره ولا يخفى ان المراد بالاقتضاء او خفينا چې اقتضاء مراد اقتضاء احتسانا دا لا وجوبا نه هو المستحسن في باب البلاغه بمنزله الواجب مستحسن په باب د بلاغه او منزله واجب دی کله چې علاقه دا مستحسن نه مطلب دی چې دا واجب دی په دې باندې پوه شئ و اما عن غیرهما او یا با دریم صورت دا ده چې جمله مستانفات ویمه جمله چې دا نه دا به جواب وي چې د لاولې جملې نه به سوال نه به د سبب د حکم مطلق شوی او نه به د سبب خاص به باندې سوال کولای شوی وکړي دې به علاوه و اما عن غیرهما یا بغیر وی د سبب مطلق او د خاص سبب نه لکه قالوا سلاما قال سلام چې کله حضرت لوط علیه السلام د قوم د هلاکت لپاره فرشتي راغلي ناول حضرت ابراهيم عليه السلام سره داوی ملاقات شو حضرت ابراهيم عليه السلام لا ملاقات داغي دغه یو خدای چې لکه یو د قوم خبر ورته ورکی چې ستاره خوري کم قوم چې لوط علیه السلام قوم باغی باندې الله تعالی عذاب نازلې او دویم د دې لپاره فرشتي راغلي وي چې حضرت ابراهيم عليه السلام بچینه کېدل نو چې دته د زیره ورکی زیره نو اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما کله چې دا کس فرشتي داخل شوي حضرت ابراهيم عليه السلام باندې نو قالوا سلاما نو هغه چې سلام دی پتا باندې نو قال سلام علیکم وس دلته دا دیمه جمله چې کله دوی قالوا سلاما چې فرشتي رالی چې سلام وکړو نو سوال دار چې هر دې فرشتو سوال وکړو جو ابراهيم عليه السلام ورته وی نو ابراهيم عليه السلام ورته چې سلام علیکم پتا سو باندې سلام وذا اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما سلام عليكم دا جننه دا سلاما دا جننه دا دغه جمله خبريه لا جمله فعليه لا او قال سلام عليكم دا جننه جمله اسميه لا او جمله اسميه دا مضبوطه وي په نسبت دا دغه په دې کې دوام او استمرار وي نو په دې آیت باندې عمل وکړل چې اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها یو مثال د قرآن مجید ذکر کړه او بل دغه ذکر کړه شعر بیا نه قالوا سلاما چې وی دي ملائکه سلام دی پتا باندې قال وی حضرت ابراهيم عليه السلام سلام دی اي فماذا قال ابراهيم چې کله فرشتو سلام وکړو نو ابراهيم عليه السلام سوې په جواب سلام فقيل نو ویل شي چې قال سلام ابراهيم عليه السلام سلام احياهم يعني دعاء تحفه ورته ورکړه سلام ورته ورکړه بتحيه بداس تحيه سره احسن من تحيتهم چې دا غودا تحيينا دا غودا سلامنا دعا کولنه بهترو ولی لکونها بالجمله الاسميه زګه چې دا ابراهيم عليه السلام دا جواب دا سلام دا په جمله اسميه سره الداله على الدوام والثبوت چې جمله اسميه دلالت کوي په دوام او ثبوت باندې وقوله زعم العواذل انني في غمره صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي زعم العواذل و ملامت کوم کې زنانه او دا ګمان وکړو انني في غمره چې زبا مصیبت کیما نو چې کله وې دا خبر وکړه چې انني في غمره چې ملامت کوم کو زنانه او جماعت او دا ګمان وکړو چې زبا دا کې ما په غم کې ما په تکلیف کې ما مصیبت کې ما نو سوال دا پیدا شو چې آیا دوی رښتیا وایي که دروغ وایي نو صدقو دوی رښتیا وایي ولكن غمرتي لا تنجلي لیکن زما دا غم چې نن دا غره ختمي کې نه دا ګوره صدقو چې نن دا جواب دی وس دا سوال مقدر نه چې مخکنه پیدا شو خود لګین نه سبب خاص مبارک ته پوس کول شوی او نه دا حکم مطلقاً ته پوس کول شوی سبب مطلق ته پوس کول شوی نو کې دین علاوه غیر ده لکه پوه شوي زعم العواذل انني في غمرتي
صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. زعم العوازل عوازل دي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زعم العوازل عوازل جمل عادلة. عوازل اي جمع عادلة دا عادل اي جماعة بمعنى جماعة عادلة يعني دا جماعة چاگا ملامت قوم کے انني في غمرة دي بشك زبا غم کیم بمصیبت کیم بتکلیف کیم وشدت بشدت صدقوا ويدور اشتیاوی دي صدقوا يدب دغره چې دی ګمان کوونکو دی ملامت کوونکو ګمان کو چې زبا تکلیف کیم بمصیبت کیم نو آیا دوی په خبره کې رښتینی دي که دروغجن دي؟ نو جواب صدقوا. اے جماعات الاعوازل التي في زعمهم چاهو په ګمان غانني في غم لكن غمرتي لا تنجلي. لا تنجلي بمعنى لا تنكشف بخلاف اكثر الغمرات فخلاف النور وغمرات وشرائدنا كانه قيل گویا ولا شيء صدقوا ام كذبوا فقيل صدقوا. لکه پوه شوې بلی باندې وايضا لکه پوه شوې وايضا د دې ځای نه اوس دا خبره کوي که نه چې د استیناف خو یو دا قسم دی چې لکه دویمه جمله د اولنۍ جملې لپاره جواب جوړ شي هغه جمله چې د اولنۍ جمله تقاضا د سوال کوي. د استیناف یو بل قسم هم دی چې یو جمله په یو خبره باندې ختم کړی شي په یو اسم باندې ختم کړی شي او دویمه جمله په دغه اسم باندې شروع کړلی شي. یو جمله په دغه اسم باندې ختم کړی شي اوله جمله په دغه اسم باندې یا د اسم په صفت باندې شروع کړل شي. دوه قسمونه دي یا په اسم باندې شروع کړل شي یا په صفت باندې. وايضا منه او د دې استئناف یو بل قسم دار او هذا اشاره الى تقسيم اخر له ما ياتي باعاده اسما مستور عنه چې راوړل شي په اعاده د هغه اسم سره رقم دی چې استئناف کړل شوی دی اوقع عن الاستئناف. واصل الكلام اصل كلام استونف عن الحديث استونف عن الحديث وفاصل کې هو نفغو ذف المفعول ومفعول لنا حذف کړل شو ونزل الفعل منزله اللازم او فعل بمنزله اللازم باندې وګرځو. لکه دسه احسنت الى زيد حقيق بالاحسان. نو ګورې یو جمله په احسنت الى زيد په زید باندې ختم شوه او دویمه جمله چې دا شروع کړل شو په زید حقيق بالاحسان باندې چې اوس ګوره تا ته وایي چې لکه احسنت الى زيد د زید سره ښه کوه نو ته وایي چې لکه زید سره ولې ښه کومه زید سره ولې ښه کوم څه چللی ولا نو زید حقيق بالاحسان زید چې نن ستاره احسان لایق دی مناسب دی. دا یو جمله په یو سره ختم شو په بل سره شروع شو راځي ته استئناف وایي اي باعاده. ومنه ما يبني على صفته او بعض ناغلی چې بنا کولېږي مبني وي په صفت لري باندې. مطلب دا دی چې په یو جمله کې د اسم په اخره کې راغی او په بل جمله کې د اسم هغه صفت رااله یعنی اسم بدویمه جمله کې اسم دوباره نه راځي بلکې د دویمه جملې په شروع کې د اسم هغه صفت راځي. پوه شئ ها وبينه ما يبدي على صفه اي صفه مستونف عنه يعني صفه دا کوم چې استئناف کړل شي نه اسم دا. والمراد ومراد لنا صفه دا صفته تصلح چې صلاحيت للی لترتب الحديث عليها د پاره چې مرتب شي حکم پرې باندې. لکه احسنت الى زيد چې دا زید سره کوا صديقك القديم اهل لذلك چې دا ستاره مخکینه ملګری دی د دې لایق دی اهل لري. نو اوس دلته ګوره یو جمله په دې باندې ختم کړه احسنت الى زيد په زید باندې خود به جمله چې شروع کوله نو دای په اسم سره شروع نه کړله بلکې د اسم په صفت سره شروع کړله چې صديقك القديم اهل لذلك چې دا ستا ملګری دی مخکینه ملګری دی اهل لري. والسوال المقدر فيها سوال مقدر پدې چې احسنت الى زيد چې توکل وی کنه چې زید سره کوله کنه زید سره ولې کوم څه چلې لماذا اوسن عليه یا دا هل هو حقيق بالاحسان چې آیا دې احسان لایق دی کنه دی نو ته ورته وایي چې او صديقك قدیم در ستا ملګری مخکې ملګری زکه دو سره کوه هغه پوه شو بلی باندې وسوي کنه چې استئناف په صورت سره په دا ویډیو زیات بلیغ دی چې اوله جمله کې لکه صراحتن سوال ذکر شي او په دویمه جمله کې صراحتن جواب ذکر شي دا دومره بلیغ نه دی لکه په یو جمله چې په صورت خبر کې ذکر کړل شي او بلیغ سوال مقدر وي بیا دغه جواب کړل شي د استئناف د صورت چې نو په دې کې ډیره زیاته مبالغه ده. وهذا الاستئناف المبني على الصفه يعني دا استئناف کوم چې مبني على الصفه وي یعنی مطلب دا یو جمله په اخره کې اسم راوړل شو د دویمه جمله په شروع کې صفت راوړل شو دا ډېر زیات بلیغ ده. ولی اشتماله على بيان السبب ځکه چې دا مشتمل په بیان د سبب باندې هغه سبب الموجب للحكم چې موجب د حکم ده. كالصداقه القديمه لکه مخکینی ملګرتیا
فی المثال المذکور لکه ته وایې چې زید سره کوا ولی صدیقک القدیم چې دا ستا مخکینی دوست دی نه دا چې تا له صفات ذکر کو چې مخکینی دوست دی ستا نو دی خبره ټوله لکه دا کله چې لکه دا سر ځکه کو چې مخکینی دوست دی که صداقت القدیمه دی لکه مخکینی ملګرتیا شو په مخکینی مثال کې لما يسبق للفهم چې فهم تدا راځي من ترتب الحكم على الوصف ده حکم مرتب کول په سبب باندې الصالح للعلیه چې صلاحیت علت لري انه علت له جداد علت تبارک هغه په شو به معنی وها هنا باس ویل لګي باس ته باس سره باس دار کنه او باس جواب نه ورکړو کوئی کدا سوال مقدر ده سبب نه نو بیا په جواب کې چې دا په بیان دغه سبب به خامخا راځي او کنا د اول جمله کې سوال د سبب نه نو په دې دویم ځای کې بیا سبب د شرط لیا که عام یو که خاص وي واو باس نو وان سوال ان کان عن سبب کې چې سوال دا سبب نه نو په جواب کې به هم مشتمل وي په جواب به هم مشتمل وي په بیان د سبب باندې لام خامخا والا كرسي فلا وجه الاجتماعي عليه نبي اسه وجه نشته چې دا جواب مشتمل په سبب دو کمانه لکه څنګه چې بل الله په قول کې قالوا سلام قال سمبري کې علت نشته جوړه یا بز عمل عوامل کې आवाज له کې بری کوم علت نشته و جواب د دې چې دا مذکور دی په شرح کې نو بس ځان بیا وا وقد يوصف صدر الاستئناف وسوي کنه د دې نه اخو خبره کوي چې کله کله دا صدر الاستئناف یعنی جمله مستانفه دا اولنې صدر چې دی اولنې جمله اولنې ټکه دا حذفي او دویم صورت دا ده چې کله کله دا ټول جمله چې دا حذفي جمله مستانفه اولنې صدر چې دا حذفي لکه دی وایي وقد يوصف صدر الاستئناف کله کله دا صدر الاستئناف څه ته وایي دا جمله مستانفه الاولنې سر دا حذف فعلا كان اسما كان فعل او اسمي لکه يسبح له او زمنګ مثال ګوره عام طور باندې هم د سوایو يسبح له فيها بالغدو والاصوال چې تسبیح بیان د الله پاک د لپاره بیگا سبا رجال سړي ولا بیان کنه يسبح فعل او رجال ولا فاعل له موږ خود څه کوو ولکه دا مثال باندې جوړیږي چې ته يسبح له فيها بالغدو والاصال چې تسبیح بیان کړی شوی د لپاره سبا بیگا نو سوال لاګي چې هغه د لپاره څوک تسبیح بیانوي نو يسبحه رجال دا لپاره څوک تسبیح بیانوي سړي خو يسبح فعل چې دا حذف کړی شوی دی او رجال مقام بل شي د دې کلاس نه جوړه راوځي عبد الله تاسو کوی د رجستر ځن سره راوړه عبد الله وقد يحذف صدر الاستئناف او کله کله حذف کولېږي چې صدر الاستئناف کا فعلا كان اسما ينهو يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال في من قراها فهغه قراءات کې چې الوستلاشره مفتوحه الباء يعني يسبحون الوستلاشره يسبحون نه ویل شي كانه قيل چې ګویا کې ویل شي يسب من يسبحه يسبح معنا بیا شي چې تسبیح بیان ولګي د الله تعالی لپاره سبب ایګا نو سوالو چې لکه د تسبیح الله لپاره څوک بیانوي نو له يسبح رجال وعليه نعم الرجل نعم الرجل تاسو غریدای کې بنوي په کتابونو کې ویلي دي چې په تر کې بګيږي یو خدای دې چې نعم الرجل زید ما ته وګورئ نعم فعل ماذا الرجل فاعل ماذا فعل سره خپل فاعل ماذا هنا جمله فعليه شيء خبر مقدم زید مبتدا مؤخر مبتدا خبر جمله اسميه خبريه ان شاء زمنګ د مثال کې دا نه لري زمنګ هغه دوی منګ وایو نعم فعل ماذا او الرجل فاعل ماذا فعل سره خپل فاعل جمله فعليه ان شاء خبر ختم زید دا مبتدا ده دا خبر ده مبتدا موصوف لپاره هو زیدون لپاره لکه چې نعم الرجل چې لکه نعم بهترین سره راغه نو سوال لاګه چې بهترین سره څوک ده نو جواب ده چې هو زیدون نو دلته کې دا هو چې لنده حذف کړل شوی او زیدون چې لنده پاتې کړل شوی لکه پوښوي وعليه نعم الرجل او نعم رجل زيد على قوله فقول من ده يجعل المخصوص بالمدح خبر مبتدا محذوف جاء غردي مخصوص بالمدح لرا خبر ده مبتدا محذوف اي هو زيد ويجعل الجمله استئنافا كان الامر او جمله ده استئناف غردي جوابا لسؤال يعني تفسير الفاعل المبهم واښوي او کله کله وای دا ټول جمله حذف شي دا یو ټکه بس وای کله کله بس دا ټول جمله به حذف شي او چې جمله چې حذف شي یا به قائم مقام موجود وي یا به قائم مقام موجود نه وي ولکه پوښتنه به معنی یا به قائم مقام موجود وي یا به قائم مقام موجود نه وي وقال يوسف الاستئناف كل اما مع قيام شيء مقامه چې شيء به قائم وي لکه وای زعمتم ان اخوتكم قريش لهم الف وليس لكم الاف وای تاسو دا ګمان کوئ کنه ما ته وګورئ زعمتم ان اخوتكم قريش تاسو دا ګمان کوئ چې قریش تاسو وروریان دي نو تاسو په دې خبره کې رښتینی کده روغجنې نو جواب ورکړی چې لهم الف وليس لكم الاف دا و د لپاره مینه د استاد لپاره مینه نشته نو لهدا تاسو به خپل خبره کې سه
دروغجن یې نو سه لهم الفون وليس لكم الفون دا لګي د پاره چې نه دا دغه روغ شوی دا چې موږ پرې خبر غریشتونیو کا دروغجن یو چې موږ دا دورونه نو تاسو دروغجن یې پرېږي او کله کله به جمله بعد شوی دا قائم مقام بنوي لکه قرآن مجید کې فنعم الماهدون نو په اصل کې نعم فنعم نحن الماهدون ګوره وقد يوصف الاستئناف كل امام مع قيام شيء مقام يبدا دې قائم مقام څه شوی لکه زعمتم ان اخوتكم قريش زعمتم تاسو ګمان وکړو چې دا قریش تاسو رونه قریش ولي لهم الفون دلیل لپاره الف من محبت یعنی الله تعالی په قرآن کې فرمایي الا في رحله الشتاء والصيف فيخنه کې بدو یمن ته سفر کو په ګرمۍ کې به شام ته سفر کو الاف في الرحلتين يعني د دوه لپاره مینه د پاغت وو مشهور سفرونو کې لهم في التجاره رحله في الشتاء الى اليمن چې دوه لپاره په تجارت یو سفر به په یخنۍ کې د یمن ته ورحله في الصيف الى الشام او یو سفر به په ګرمۍ کې اوچا وليس لكم الاف نو سود لپاره الاف نشته مخالفتون يعني سود لپاره د مینه نشته محبت نشته په دې دوه سفرونو کې کوم چې مشهور دي کانه قیل گویا کې ویل شوی دي چې صدقنا ام کذبنا چې موږ رښتیا وی کده دروغ وی نو فقیل ول کذبتم تاسو تکذیب کړه نو فهودف هذا الاستئناف نو دا جمله چې دا چې کذبنا موږ تکذیب کړه دا کذبتم جمله چې دا حذف کړل شوی دا پوښوي او قیم قولهم او دا لهم الف وليس لكم الاف دا دې قائم مقام جوړ شوی دی نو دلته کې جمله مستانفه ټوله حذف کړل شوی دا او قائم مقام موجود دی او بدون ذلك یا بده سي کنه چې جمله مستانفه به حذف شوی او قائم مقام به نه وي مقام اکتفا قرینه باندې اکتفا کړل شي لکه قولی تعالی فنعم الماهدون نو دلته کوم دا مثال چې نعمه فعل مده الماهدون فاعل مده فعل سره خپل فاعل مده جمله فعليه انشائيه واس اقوى چې نعم الماهدون هو نحن الماهدون نحن چې دا حذف کړل شوی دی اي نحن على قول لا چا من يجعل المخصوصه چې هغه مخصوص بالمد له راګردونه خبر ته مبتدا چې هم نحن دا هم نحن دا جمله دې دا ټول حذف کړی شوی دا او قائم مقام نشته ده واښوي زي دا فصل تورونه ختم اوس دا وصل بودي تاسو